بسم الله الرحمن الرحيم. والمفسر وهو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص والتاويل. وليس بدي جنا سلورم باز شروع گئی تقسیم ثانی. تقسیم ثانی کې اول باز داو چې دا تقسیم پڅ کې دی او د دې لاندې څو اقسام دی او حصر یې څه ده. نو پرون موږ ویلو تقسیم ثانی د بیان په طرقو کې دی. انواع د بیان بیانې چې بیان په کومه طریقه کېږي، ظاهر وي کنه نس وي، یعنی احتمال تعویل او تخصیص په بیان کې بکی وي او کنه به وي بکی، او بیان کې دومره خفا موجوده چې صرف په طلب ختميږي کنه او طلب او تعامل دواړو به ختميږي، او یا به د مجمل په بیان ختميږي او یا به سره ختميږي. نو د بیان طرق په کې بیانېږي. عادي دلان دي څلور اقسام دي او به څلور ازداد دي، نو ټول اته جوړيږي. او چې حصر مل پرون ویلی و به اور پسې دویم باس ته ظاهر په تعریف کې او تعریف د ظاهر او مثال د ظاهر او حکم د ظاهر. تعریف عمر لکړې او هو ما ظهر المراد منه بنفس الصيغه، او مثال څو فنكحوا ما طاب لكم ولا فنكحوا په اباحت د نکاح کې ظاهر دی، او به مولا حکم ویلو موږ حکم ادارې چې دا په خپل معنی کې قطعی دی. قطعی اگر که احتمال تعویل او تخصیص پکې دی، خدا احتمال تعویل او تخصیص دا داسې احتمال لري چې ناشی من غیر دلیل دا خبر ورس ان شاء الله کوو. به د نص تعریف کړو هم ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلم، او مثال مرلویل ولګه تعدد د ازدواج کی چې آیات فن کې هم مطابه دا نص دی دې لپاره چلولې شوی دی. او حکم هم د دې بیان کړو، حکم د نص تعالی چې د په خپل معنی کې قطعی وي. درې باسه شی په تقسیم ثانی کې څلورم باس هم بدري او اجزاء مشتمل دی. تعریف د مفسر بکو، مثال ورل بیان او حکم ورل بیان. آسان شو کنه تعریف مثال او حکم. مفسر حاشیه کې لیکلي نور انور کې دي مفسر د فسرنا ماخوذ دی. فسر فسر ویل کېږي داسې وضاحت ته چې شوبه کې ختم شي. همدغه شان سفرم دی چې سین مقدم شفا مؤخر شي. سفر ام وضاحت ته ویل کېږي داسې وضاحت چې شوبه کې ختم شي. نو څوک وایي فسر چې ماخوذ دی د سفر نه، تفسیر ماخوذ دی د سفیر نه. خو قول الله چې بس هر یو خپل معنی کې دی. سفیر د سفر خپل معنی د وضاحت او د فسر خپل معنی د وضاحت. سفیر تم سفیر زکه وي چې دا د یو کس مراد په بل باندې ظاهري، او مسافر تم مسافر زکه وي چې د ټولو علاقو حالتونه او علاقې ورته ظاهريږي. بهرحال مفسر د فسر نه دی، فسر ویل کېږي داسې وضاحت ته چې شوبه پکې نه دی. لغوي معنی ده. اصطلاحي تعریف بل کتاب بل خپل کړي او هو مزداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص والتاويل. تعریف کې مدلتم درې اجزا دي. وګوره که تاسو سوچ موږ هر تعریف کې درې اجزا جوړو کا او جوړوي نه پکې جوړ دي خپل او هو ما دا غلط استوي لیکي یو جز مفسر غلط استوي لیکي. ازداد وضوحا على النص چې دی وضاحت په نص باندې زیات شي. د نص کم وضاحت وي د دې نه دغه وضاحت زیات وي. څو اجزا شو؟ دوا. دریم په داسې انداز باندې وضاحت زیات شي چې احتمال د تخصیص او تعویل به ختم شي. په نص کې احتمال د تعویل او تخصیص موجود او بده کې دانی موجود. لنډدار د مفسر په تعریف کې درې اجزا دي. هغه لفظ ته ویل کېږي او جز چې وضاحت په نص باندې زیات شي. دو جزء دا سه زیات شي چې احتمال تعویل او تخصیص هم به ختم شي. ټول څو اجزا شو؟ درې. پوهه به شلې نو آسان دی. او هو ما بمنزله د جنسو ازداد وضوحا على النص. په دې باندې ظاهر او نص وته ذکر نص کی وضاحت د دې په نسبت کم وي دی ویل چې د نص نه وضاحت زیات شي. نص بار شو کنه او به د نص وضاحت په ظاهر باندې زیات وي، نو ظاهر د خپل اور سره بار شو. چې
چې کله د دې وضاحت په نص زیاتو نو په ظاهر باندې په طریقه ولا زیات وي ادوار اعتبار شو على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص والتاويل دا اصل کې دا قید چې کوم دی د بیان د باره دی احتراجي نه څوک نه بار کوي ځکه چې په نص باندې وضاحت زیات شي د خپل کې تاویل او د تخصیص احتمال ختم شي یو قید پکې پټ بل مشتری ما احتمال النسخ احتمال د نسخ به موجود وي دې سره به څوک بار شي محکم او سره روان دي هغه کې احتمال د نسخ هم نه وي مسلمانې پوه شو بهرحال مثال وسو دویم جز نحو قوله تعالی فسجد الملائکه كلهم اجمعون احتمال موږ لا يبقى فيه احتمال التاویل تخصیص بدی کې به احتمال التخصیص نه دا کله چې کله مفسر عام وي عام نو احتمال تخصیص به کې نه وي او احتمال التاویل به کې نه وي دا کله چې کله خاص وي مثالی فسجد الملائکه كلهم اجمعون سجده وکړه ملائکه كلهم طول اجمعون په یو ځل ټول وکړه دلته وګورئ دا آیات دا مثال د مفسر دی څنګه فسجد الملائکه کې سجود د ملائکه کې د آیات ظاهر دي چې بس ملائکه سجده وکړه دا ظاهرا معلومي څوک چې بارابي پويږي د دې عبارت نه معنا اخلي چې ملائکه سجده وکړه او د آدم علی السلام د تعظیم د بار د آیات نازل شوه دي آدم علی السلام دا حکم نازل شوه او تعظیم د آدم علی السلام په کې مقصد نه په تعظیم د آدم علی السلام کې نص شو خو دې کې احتمال موجود شي ټول پرشتو بکړي کلهګو بکړي دا احتمال پکې و ځکه ته چې لکه ملائک جمع راغلي دا پکې د کم ځای احتمال وروته چې بازو بکړي موږ وایي جمع کې احتمال د بازو وی کنه قران کې خپل ثابت دی وایي قالت الملائکه کله چې ویل ملائکه ته کله چې ویل ملائکه یا مریم ټول ملائکه مریم علیه السلام ته خبره کړې و علیه السلام کنه بازو کړې و او جبرئیل علیه السلام کړې و کله کله د جمع اطلاق په یو فرد معنی کیږي یعنی احتمال د تخصیص پکې وکا دا ثابت شولا نو كلهم سره د احتمال ختم کړو نه ټول کړو دا احتمال پکې نشته احتمال تعویل هم پکې وو صحیح د ټولو بکړي خو په یو ځل به کړي کنه بازي وراتل ټولګه سجده به کوله دا احتمال تعویل پکې وو اجمعون سره دا احتمال هم ختم کو په یو ځل کړی نه احتمال د تخصیص هم پکې وو تعویل هم پکې وو تخصیص احتمالي به كلهم سره ختم کو او تعویل احتمالي به اجمعون سره ختم کو نو دا مثال بهرحال د چا جوړ شو د مفسر امنګ د متقدمین رائے والی وا چې مفسر کې نص هم موجود وي او ظاهر پکې هم موجود وي رب د آیات کې درې وړه رال په نفس سجود د ملائکو کې ظاهر دی او په تعظیم د آدم علی السلام کې نص دی او په تخصیص په سجده د ټولو ملائکو په یو ځل باندې بده کې مفسر شو بده مثال باندې اعتراض نه بلکې اعتراضونه دي که تاسو سره متوجي شئ درې اعتراض دي درې وړ نور کېشته دي اول اعتراض په دې مثال دا دی چې تا ویل دا مفسر دی وځي نه من چې مفسر دی مفسر خو هغه چاته ویل کېږي چې احتمال د تعویل او تخصیص پکې نه وي دلته احتمال د تعویل شته کنه هغه دا چې فرشتو په سب کې سجده کړي یو سب کې ولاړ وي کنه حلقې جوړه کړي وا پوه نه شولې بي موږ ورته وایو زموږ مقصد دا دی چې آدم علی السلام تعظیم پکې وشي نو که حلقې په طریقه باندې جواب ورته وایو جواب ورته ورکو کله حلقې په تور باندې سجده هم مقصد پکې پوره کیږي او کله سب په تور باندې سجده به پکې څه پوره کیږي مقصد اعتراض باندې پوه شي وي چې دا ول احتمال تعویل پکې نشته د خوشتره کنه حلقې په تور سجده وکنه سب په طریقه باندې و موږ ته وایو مناسب مفسر هغه شاته ویل کی چاغي کې د کلام کوم مقصد وي به حاصل شي وي او دلته د کلام مقصد دا دی چې پرشتو ټولو سجده کړي او به یو ځل کړي ودای مقصد دی نه که په سب کې او که په حلقې سره پوه شئ خبر باندې څنګه جواب وکړو چې مفسر چاته وي چې د کلام کوم مقصد وي به حاصل شي هغه حاصل شوی دی دویم جواب یې مولا ور کړی دویم جواب دا دی چې
زمون دلته مفسر دا مثال ذکر کړي د مفسر نظم من کل الوجوه مفسر نه دی مراد من کل الوجوه مفسر نه دی مراد بلکې کوم مفسر باندې چې مقصد پوره کیږي دا ما جواب ته رجبیم کیږي اما کومه مفسر پکار دی زمونږ دومره تفسیر پکارو چې ټول ملائکه په یو ځل سجده کړي دا اوس دا خبره چې په سب کې کړي په حلقه کې دا زمونږ مراد نه دی حاجت نشته لري دغه تفسیر ته حاجت نشته بل اعتراض پیدا دی چې تاویل الله مفسر دی مفسر کې تخصیص احتمال نه دلته خو تخصیص احتمال شته کنه الا ابلیس ته جدا شوی دی وسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس تخصیص شو کو نه شو تخصیص ویل کېږي قلت د شرکا ہوتا نو بالفرض او تقدیر که فرشته او ابلیس په شریک معنی 101 کسانو ابلیس ته کټ کڅو پاد شو او که عرب 1 کسانو به ابلیس کټ کبم سو پاد شو ایک عرب پاد شو بهرحال تخصیص پکې وشو ته خو تخصیص احتمال پکې نه نو جواب داري مولوی صاحب اخدا ابلیس تخصیص نه دی ځکه تخصیص تعریف بنکړه او د مخصص چې کلام به مستقل وي سوچ مستو ته کنه دا ویلو ته څنګه ویلو بندول دي حصر العام على بعض افراده بكلام مستقل موصول مستقل کلام مطلب جمله به خبریه وي الا ابلیس هم مفرد دی دا تخصیص نه دی چې تخصیص نه دی بس مفسر خپل ځای مفسر بعد شو احتمال د تخصیص به کې پیدا نشو دیم جوابدار چې مولوی صاحب الا ابلیس استثناء منقطع ده او استثناء منقطع هغه ته ویل کېږي چې هغه د مستثنا منو د جنس نه نوی ابلیس د فرشتو د جنس نه دیم نه موږ داوود د سجدي کړي نه د 93 بار کې موږ ویلي فرشتو سجده وکړه دا خو فرشته نه ده وای شلې بي درې به اعتراض هم به دي چې لکه دا مثال د مفسر نه جوړيږي دا خو د محکم مثال دی محکم چاته وي چې د نسخ احتمال هم پکې نه بده کې نشته خبر دیکھا خبر کې د نسخ احتمال نه الله خبر ورکړو چې فرشتو سجده وکړم آدم علی السلام ته او ټول وکړو په یو ځل وکړه دا خبر دی خبر کې احتمال نسخ نه موجوده کې نشته اگر خبر کې احتمال نسخ موجود شي بیا کلام دروغجن کیږي جواب دار مولوی صاحب په حقیقت کې دلته احتمال نسخ وو چې الله پاک ملائکه ته سجده وکړي کله دا احتمال چې زې مې کوي ورکی کوي او کنو دا نسخ احتمال چې ختم شوی دا عارضی ختم شوی عارضی دا چې خبر ته جوړ شو خو تر څو چې سجده نه وشوي هغه نه مخکې لا خبر نه جوړ شوی واړو احتمال سجده وشوله هغه نه بس خبر جوړ شو به خو هر یو خبر شي کې احتمال د نسخ نشته بار موږ ریکشا ولاړه دا احتمال به کې اشتري شي دې سړي ته چل کړه کوبر راوړه احتمال دې چې نسخ شي مې راوړه او چې راي وړي اوس به احتمال د نسخ شته نو کداغه ته واړه به یو مثال هم نشي جوړيږي چې هغه کې احتمال د نسخ نه احتمال د نسخ دی به کې به هم نه جوړيږي د وجود نو مخ کې به کې بهر حال د دوړ احتمال او احتمال د نسخ چې ختم شو عارضی ته ور ختم شو چې خبر ته جوړ شو دې مسله به شوړي اما خان د دې غنو اعتراضونو د وجه نه صاحب د توضیح به تاسو ان شاء الله وې دي کې مثال دا یو نه دراوړل دی پری خیره وې دي کې اعتراضونه دي بل مثال راوړل دی اقتل المشرکین کافه دا مثال راوړل مشرکان ملګری ټول ملګری بهرحال دې روزه کا تعریف مو شو او مثال مشو حکم باطل او حکمه الايجاب قطعا حکم د مفسر دار چی اثبات د حکم بګي او قطعی تور معنی وی کوي یعنی احتمال له تعویل تخصیص به کې نوي بلا احتمال تخصیص ولا تعویل نه به کې احتمال له تخصیص وی کې چری عام وی انا به کې احتمال له تعویل وی کې چری خاص وی خبره پوه شولې دلته اعتراض دی چې لکه مفسر په تعریف کې حکم ذکر کو بیان د مفسر کې او د ظاهر او د نص په بیان کې حکم نو ذکر کړي ور سره محکم را روان دي د غي په بیان کې حکم نه ذکر کړي د دې څه وجه ده نو وی مولوی صاحب د محکم حکم خپل بیان شو ځکه چې محکم د مفسر نم اعلی درجه ولې چې کله مفسر حکم قطعی د محکم په طریقې ولا قطعی وي پاتې شو ظاهر او نص هغه حکم اگر کنده ذکر کړي خرس سره روان دي ذکر کوي ها
هغه څه عبارت دی واما الكل فيوجب ثبوت من تزمه نن به ان شاء الله وایو راځي ورله مخکې په دې زمانه د مفسر بیان ختم شو درې اجزا پوره شو الا انه يحتمل النسخ دم دغه سره دی مگر دا چې مفسر نسخ احتمال لري کا فاذا ازداد قوه واحكم المراد به ان التبديل سمي محكما اوس دې زنه د محکم تعریف کوي مثال د محکم من بیانو حکم د محکم من بیانو دا پنځم باس ته مخکینه څلورم دا پنځم باس ته همري سه محکم د احکامه ماخوذ دي احکامه په معنا د منع مثبتوالي سره راضي او په معنا د منع سره راضي محکم مضبوط تم وي او ممنوع تم وي چې احتمال د نسخ نه مني او اصطلاحي تعریف فهو مزداد دا عبارت لن لیکل تاسو به دا څه کوي فهو مزداد قوه واحكم المراد به ان التبديل فهو ما ازداد قوه على المفسر فهو مزداد قوه على المفسر واحكم المراد به ان التبديل ردلتم فهو ما دا یو لفظ بمانه د لفظ سره ما بمانه د لفظ دا یو جز شو دا لفظ ته ویل کیږي ازداد قوه على المفسر چې دی قوت د قوت په اعتبار سره زیر چې په مفسر باندې دا دویم جز شروع او دریم واحکم المراد به ان التبديل او مرادی محکم شدا سی محکم چې معنی وګرځيږي واحکم المراد او مرادی محکم شي د سې حال کې چې دا مراد معنی وي د تبديل نه دا محکم معنی وي د تبديل معنی د نسخ نه ټول څو اجزا درې تاسو ګورئ هغه لفظ ته ویل کېږي یو چې د قوت په اعتبار سره مفسر معنی هم زید شي څو شو دوا او دریم جز دا سې زید شي چې مراد محکم شي او معنی شي د چانه د نسخ نه هم به ختم شي درې اجزا پوره شو بدلتم فهو ما په منزله د جنس نور کې ماشته ور سره ازداد قوه چې قوت زید چې مفسر معنی سره د درې وړ بار شو ځکه چې مفسر بار شو دې قوت باغې زید دي نه دواړه په طریقې ولا بار شي نه سو ظاهر ځکه هغه د مفسر نه کمزوري او احکم المراد به ان التبديل دا بیان د بار د عقید دي دې باندې څوک نه بار کوي بیان کوي د ازداد قوتن د بار قوت په کې څنګه زید شي وای دا سي زید شي چې د نسخ احتمال نرم معنی شي هم ختم شي پکې وای به شولې عبارت راوړې ازداد قوتن دا سيونه ویل مزداد وضوحا على المفسر لکه مخکې ویلو کنه نس په بیان کې ویلو چې ظهور یې زید شي په وضاحت یې زید شي په ظاهر باندې به د مفسر باغ کې ویلو چې وضاحت یې زید شي په نس باندې دلته به ویلو چې وضاحت یې زید شي په مفسر باندې دا سی ولې نه ویل هغه جوابداري مولوی صاحب په مفسر کې ظهور انتها ته ورسیږي داغه نه بل ظهور نه ها قوت په اعتبار سره یو د بل کمی زیته به کرات لري شي نور ظهور ختم شوی اصل کې د ظهور د یو کلام ظاهر درې درجې دي حشې کې ذکر کړی یو درجه دا ده چې کلام مراد ظاهر وي خو احتمال لغیر پکې وي او بعید احتمال وي دویم احتمال د غیر پکې وي ابعد احتمال وي ډیر بعید وي دریم مراد ظاهر وي او احتمال لغیر پکې د سره وینا د قدر احتمالات دي بس نو اول نمبر چې احتمال مراد ظاهر وي احتمال پکې غیر بعید وي د غیر احتمال پکې څه وي بعید وي دا پشان د ظاهر دی احتمال د غیر شته خو بعید دی لري دی او دا په قطعیت کې نقصان نه پیدا کوي دا خبر به کوي ان شاء الله تخوي چې ظاهر حکم قطعی دی کې احتمال لغیر شته کنه نو احتمال چې ناشی من غیر دلیل دی قطعیت کې نقصان نه پیدا کوي او چې ابعاد احتمال لغیر به کوي دا به نص دی ښا یک احتمال وي خو ډیر لري د غیر قطعیت کې دام نقصان نه پیدا کوي او دریم چې بالکل احتمال لغیر پکې وي دا مفسر او محکم دواړه دي بس دې باندې زور انتها ته رسیدل خودمره چې قوت به د محکم زید دی هغه دا چې دې کې احتمال د نسخ نه وي موجود کجې دا خبر وشو دا مسیزه کې ضمنن چې محکم په دوه قسم معنی دي یعنی احتمال د نسخ کې ختمي کې دوه طریقې دي یو ته محکم لعینی وي یو ته لغیری وي
لعینه محکم لذاته محکم دار چې هغه کې ذاتن احتمال د نسخ نه وي لکه صفات د الله چې ذکر شوی دي ان الله یا علم د الله پاک وغیرہ ذکر شوی دي هم صفات دي لکه مثال ان الله بكل شيء عليم الله پاک چې بار یو شی باندې علم والده دي کې احتمال د نسخ شته نشته ذاتن پکې نشته دي ته ویل کېږي محکم لعینه ایو محکم لغیره وی احتمال د نسخ پکې وي خو عارضی تور باندې بس داغې نه به احتمال د نسخ ختم شي لکه مخکینه کوم مثال مونږ ویلو خبر ته جوړ شو احتمال د نسخ ختم شو بلکې د قران مجید څومره قران مجید د ټولو کې د نبی رسول الله وفات نه بس احتمال د نسخ ختم شوی دی نسخ احتمال علی چې کله ناسخ وي او ناسخ والی چې کله وحی او نبی له وفات سره ختم شو له احتمال د ناسخ ختم شو د نسخ ختم شو نو قران کې چې څومره احکامات ذکر دي اگر که احتمال د نسخ په شروع کې وو اوس به کې ختم شوی دی دام د چا قسمو ګرځیدل محکم قسمونه شو دي ته ویل کېږي محکم لغیره په شولې برحال مثال مشوخه مثال شو کنه ای مثال شو کو نه شی اوس یو اور ان الله بكل شيء عليم او حدیث کی مثال الجهاد ماض الى يوم القيامه جهاد چې د بجاری وي تر ورځ د قیامت پورې دلته ورې ماضن دا یو قرینه نه معلومه شو دلته دا دلته بداو کوم نه ختميږي ځکه ماضن الى يوم القيامه تر ورځ د قیامت پورې ولنټه کې خدلا بهرحال حکم راته اوس بیان کنه حکم ادارې چې دا بم خپل مراد کې قطعي وي قطعي احتمال به هیڅ چانه لري دي کې به احتمال د غیر د نسخ د تبديل تخصیص بالکل نه موجود درې اجزاء پورا شو تعریف مثال او حکم خبر ختمه وانما يظهر التفاوت في موجب هذه الاسامي عند التعارض اما الكل فيوجب ثبوت من انتظم ويقينا اخره عبارت یو بس کو تاسو ما ته متوجه شئ دغه دوه خبرې بیانې یو خبره دا چې کوم منغه وعده کړی و به مونږ وایو چې دې څلور واړو ظاهر نص مفسر محکم حکم څه دی هغه تقریبا مونږ ویل هم دی او دویم چې کله دیو مینس کې تعارض راشي چاته به ترجیح ورکو راځي دا دویمه خبره دا اوس چې ما کوم اول وکړه د اصل کې کتاب کې دویمه راخه امدا اول کو کتاب کې اول دا چې تعارض بوغ کې وا ترجیح چاته ورکو دا اول دا دویمه دا چې دې څلور واړو حکمونه څه دي نو دا دویمه رامخ کې کوي چې به دا اولم په پیټ شي کې نه به اول سم نه رسي نه پیټ کیږي نو موږ ویلو مولوی صاحب ظاهر نص مفسر محکم څلور وړ په خپل معنی کې سری قطعی دي قطعی او دا مر سره ویلو دا مذهب د اهل عراق امام کرخی امام ابو بکر الجساس او د قاضی ابو زید مذهب دي او دا متأخرین هم دا مذهب دي چې ظاهر په خپل معنی کې او نص په خپل معنی کې او مفسر په خپل معنی کې او محکم په خپل معنی کې قطعی دي نو کبه به څوک دا اعتراض وکړي اعتراض مونږ باندې مشوي او کې جواب نه راتللو نور انور کې لیکل شوی دا جواب دا اشاره او تکړی پته لګی دا به شک او ذکر کړی دی جواب دا دی چې احتمال پکې اعتراض دار اعتراض چې ته چې خاص په خپل معنی کې قطعی دی نو چې قطعی دی احتمال له تخصیص پکې څنګه دی تعویل پکې څنګه دی نسخ پکې دی کې قطعی ولا احتمال پکې وي ته نسم قطعی دی نو به کې احتمال له تعویل او تخصیص څنګه دی اعتراض پوه نه شوی جواب دا دی مولوی صاحب منو چې احتمال له تعویل او تخصیص پکې شته او نفس شته صرف دا وایو چې احتمال شته خدا داسې احتمال چې ناشی من غیر دلیل به نشته څه به نشته او کله چې احتمال داسې چې هغه باندې دلیل نه موجود هغه سره قطعیت کې څه فرق نه راځي لہذا قطعی بهر حال دی پوه شئ په مفسر او محکم باندې خسر څوک اعتراض کین له احتمال له تخصیص او تعویل نشته بعضی علما فرمایي چې مفسر او محکم د خپل معنی کې قطعی دي قطعی پاتې شول ظاهر او نص قطعی نه دي دا کوي احتمال له تخصیص او تعویل شته دي دوړای شو لیکه دا دویم باسو دلته هغه موږ را مخ کړو اوس راشي اول باسه اول بازار چې کله تعارض راشي ترجیح بچاته ورغو تاسو لږ بر وګورئ تاسو خپل معلومه شول چې مرتبه
د محکم د مفسر نه اولاد د مفسر د نص نه اولاد او د نص ته ظاهر نه اولاد لہذا کچري د دوه منځ کې ترجیح راتلل چې کوم اولاد موږ بغیله دوه منځ کې تعارض راتلل چې کوم اولاد غیله به ترجیح ورکو د ظاهر او د نص منځ کې تعارض راتلل چاله به ترجیح ورکو نسلا د نص او د مفسر منځ کې راتلل مفسر لا مفسر او محکم منځ کې راتلل نو بیا محکم لا ورکو او کده ظاهر او د مفسر منځ کې راتلل بیا خو په طریقه ولا مفسر لا ورکو که ظاهر او د محکم منځ کې بیا محکم لا په طریقه ولا ورکو د نص او د محکم بیا محکم لا ورکو هغه مثال چې د ظاهر او د نص منځ کې تعارض راغلی خجی کوم مثال ذکر کړي حاشیه کې چې کوم ذکر کړي هغه وایو ښا نور کې بل ذکر کړي ولې چې نبی علیہ السلام فرمایي اشربوا من ابوالها قصه دورنیون کې چې ویل اشربوا من ابوالها والبانها تاسو ابوال مسکي او البان مسکي دا ویلو کنه دا نسته په شفا کې کته ست په شفا ملاو شي لپاره کلام چلولې شوی دی خو ظاهر پدې کې چې بول سکل جایز دي دا مانم ته معلومیږي کنه چې بول سکل څه دي جایز دي د ظاهر دی په اباحت د بول کې او دویم حدیث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه دا نسته پدې کې چې بول حرام دی عذاب قبر ته دي ځان ته بچ کړئ نس دا وایي چې بول ټیک نه دی بول سکل او ظاهر وایي چې مباح دي ترجیح بچاله ورکو نسلا انوار کی مثال ذکر کړي او حل لكم ما وراء ذلكم تاسو ته حلال شي دي دغه محرمات بنزل سن پس څومره دي حرمت نوات المحصنات پوری بنزل محرمات بیانېږي ونسبی دي ورزایدي او یو المحصنات د شادي شوه خدا هغه نو بس وای د دینه سیوا ټول ته حلال دي کدو کوي کدرې کوي ظاهر ته معلومیږي ک څلور کوي ک پنځه کوي او کواته کوي دا دې ظاهرا معلومیږي خو بیرست نس ته نس مسنا وثلاث ورباع نس تاره چې صرف څلور بوري کولای شي پوهه نه شری ترجیح چاته ورکو نس بل مثال چې د نس او د مفسر منځ کې تعارض راغلی نو مفسر له ترجیح ورکو نبی علیہ السلام فرمایي مستحاضی مبارک تتوضؤ لكل صلاه دا بمنس کوي او داس بکي هر منستا لكل صلاه خدلته احتمال التاویل شته دا نسته نس کې احتمال التاویلی کړه دلته شته چې لام کې رشي د وخت په معنا وانی وي تتوضؤ لوقت كل صلاه هر وخت د منستبه یو داس کوي دا مسله تاسو معلومه ده کوم سلسل بول ولې مستحاضوي زمونږ احناف رائے پکې وقت تباودس وکي دی وخت کې څومره منځونه کولې شي قضایي او کرسایي او کنفلونه قران تلاوت کې کار سکے امام شافعي سے وایي هر منتبه بیل بلودس کې په دغه وخت کې هغه دا دلیل ګرځي لوقت لكل صلاه والا موږ دې کې احتمال تعویل شته کنه کې دې شلام نه چا به معنا مانوي وخت به معنا بل حدیث دې هي کې نبی له سلام فرمای لوقت كل صلاه تتوضؤ لوقت په لفظ سفار غلې دي نو ته احتمال تعویل نشته مفسر دی ترجیح چاته ورکو مفسر ده دې پوه شولې خبره ختم شوله کنه اوس به صرف عبارت وي وګورئ لکشن وانما يظهر التفاوت هذا محکم د مثال خمونه ویلو مفسر او د محکم اس کې تعارض راشي چاته به ترجیح محکم تا لکه قران کې الله فرمایي وشهدوا ذوي عدل منکم دو کسان د عادلان جوړوي تاسو دو کسان گواهان جوړوي چې کم د عادلان وي عادلان د دې معلومیږي چې ورسړي توبه وستله کار څومره ګناي کړی عادل شو چې عادل شو بس گواہی به قبليږي لہذا که څوک دا محدود فی القذف په هغه قذف کې وهاله شوی حد به جاری شوی داغه گواهی هم دي څه شي قبول دي شي دا ته معلومیږي کنه ځکه توبه وستله ام ګناي ختم شو عادل شو او د عادل گواه د آیت نه معلومیږي قبول دي شي او امر دی حکم د احتمال د نسخ بکیو او ال قرآن کې الله فرمایي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا سورې نور کې الله فرمایي دا گواہی باندې قبلي کې ابدا لفظ سره غلې دی دا داسې لفظ دی اگر حکم دی خو دې کې احتمال التاویل تخصیص سره سره د نسخ احتمال هم ختم کړی دی د نسخ احتمال د ختمېدو یو هغه طریقه دا یو صورت ادارې چې د داسې لفظ ور سره ذکر شي چې هغه احتمال د نسخ ختمېږي ذکر شوی ابدا پوه شولې
دلته معلومیږي چې محدود فی القدم گواہی باندې قبليږي اول ته وی چې قبليږي بعد ته داسې معلومیږي نو چاله به ترجیح ورکو محکم لا وګورئ وانما يظهر التفاوت يقينا ظاهري کی تفاوت نه معنی اثر د تفاوت فی موجب هذه الاسامی په حکم د دیو اسامیو کی یعنی ظاهر نص مفسر محکم کی عند التعارض د تعارض په وخت کې دلته اعتراض کول شي تعارض څنګه راولي یار نص اولاد ظاهر نه دی مفسر اولاد نص نه دی محکم اولاد مفسر نه دی تعارض په بیان کې هم پرون ویلو کو استاد یاد شي او نن به ان شاء الله کتاب کې وایو رکن د تعارض دار چې دواړه دلایل چې دا به مساوي وي په قوت کې دلته خو نص اولاد ظاهر نه دی مفسر اولاد نص نه دی محکم د مفسر نه دی څنګه دی کې تعارض وي نو محشی له جواب کړی دی تعارض په دوه قسمه باندې دی تاسو لږ بل وګورئ یو هغه تعارض دی چې هغه تساقط د دلایل راځي اذا تعارض تساقط التدغه شرط دی چې مساوي وي او کم چې تعارض هغه دی چې تساقط د دلایل نه راځي البته شرط نشته دی او بالفاظ دیگر د تعارض نه مراد دلته مولوی سے لغوي تعارض دی کا سوری تعارض یو اثبات کوي بل نفي کوي بس دا پورا دا اما الکل هر چټول دی فیوجبون دی ثابتي ثبوت ما ثابتي ثابتول دا حکم واجب ای ثابتول دا حکم انتظمه کم حکم ته چې هر فرد دغه څلورونه کل ته ضمیر راځي دی اما الکل نو انتظامه کې رفایل ضمیر کل ته راځي دی کل چری دا فیوجبو دا کل واجبئی ثبوت ما ثابتول دا حکم یعنی هغه حکم ثابتئی کم حکم انتظمه چې کل هغه ته شامل دي یقینا مطلب دا احتمال به بکنی وی ان دلیلین احتمال بنوي من غیر دلیل کې دي شي ولهذه الاسامی الظالم بس